افنان دی دا زما خاوند دی عبدالعزیز ګل د امیر سلام موږ د جلسې نه تعلق لرو دا 6 کاله وشي 2013 جنوري 25 کې دی لاپته شوی دی د جمعې ورځ وه سپهر 4 بجې وي تقریبا دی ما ډېرو لټولو پېښور های کورټ ته لاړم هر قسمه قانوني مدد زه دوی نه غواړم اخبار کې مې ورکړو ما ورته ویل که دی ستاسو مجرم یې بېشکه سزا ورکوئ خو زمونږ د ماشومان دي واړه واړه زما 3 ماشومان دي زمونږ ورسره تقریبا ملاقات کېږي کم از کم د دې خبرو هر څه باوجود هېڅ پته ونه لګېده 2 کاله مخکې ما ته د پېښور ډیفنس نه کال راغی هغې ورته تاسو افنان خبرې کوئ د عبدالعزیز وایف ما ورته لاوجي وایي ښه تاسو دعا کوئ انشاءالله مونږ دې کوشش کوو چې در پرېږدو د دې خبرې مې 2 کاله وشو اوس په اسلام آباد کمیشن کې کیس چلی نو هغوی ما ته د رمضان المبارک نه چې کوم تېر شوی دی 1 هفته وړاندې مبارکي راکړه د ده د بېګناهۍ ویل چې مونږ به کوشش کوو تا ته د دې ځای وښیو خو چې 4-5 میاشتې وروستو تاریخ راشي دوی دغه بېګناهي ریپیټ کړي زمونږ دا دونه 10 سال مونږ انتظار وکړو نیم کال او دوی مونږ ته صرف دا خبره ریپیټ کړي چې دی بېګناه دی تاسو ته چې هرې بېرته دا خبر راشي تاسو به کور کې کله خوشحالېږي څه حال بیا اول ډېره خوشحاله شوم بیا 6 میاشتې ما ډېر په انتظار تېرې کړې چې ملاقات به مې ورسره وشي خو په الله یقین وکړه چې سترګې مې راوځي د یعقوب علیه السلام غم دی که نه چې هغه قرآن کې الله فرمایي چې یا اسفه علی یوسف های د یوسف غمه موږ هم د یعقوب علیه السلام په شان غمجن یو موږ هم خپل یوسف غواړو